په امت محمدیه باندې الله رب ذوالجلال یو لوی فضل کړی دی او یو لوی احسان یې کړی دی چې په دې رمضان المبارک کې یا په تمام کال کې یو شپه الله رب ذوالجلال په امت محمدیه باندې راولي چې دقه یو شپه کې د امت محمدیه علی صاحبها الف صلاة و سلاما یو فرد را اولگی او اغا عبادت کو کی نو دقه یو شپه چې یو شپه ده 24 غنټې نه دي صرف یو شپه ده دقه یو شپه الله رب ذوالجلال د امت محمدیه د یو فرد د زرو شپونه بهتره باندې ورله ثواب ورکوي اوس دا یو شپه عبادت دی په یو شپه عبادت باندې الله رب ذوالجلال ما تعالی د زر شپونه زیات عبادت راکوي د هغې ثواب راکوي دا ولې راکوي دا د چا د مخه هغه څوک دي صحابه رضی الله عنهم اجمعین دي آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته تذکره وشوه بنی اسرائیلو کې دومره کسانو دومره عبادتونه شوي دي دومره جهادونه شوي دي دومره منځونه شوي دي آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تذکره کوي صحابو په مخ کې بچ داسې تذکره وشوه چې پلان کې ډېر زیات نیک دی او ډېر زیات د نیکۍ کارونه کړي دي صحابو به ووي چې ما ته به څنګه دا موقع میلو شي صحابو عرض وکړو یا رسول الله دا خو موږ ته ډېره مشکله ده موږ به څنګه عبادت وکړو چا 400 کاله عبادت کړی دی چا 1000 کاله عبادت کړی دی مخکینی امتونو کې په سجدو باندې پراته دي 100 کاله عبادت 200 کاله عبادت 1000 کاله عبادت یہ رسول الله مبارکه داسې عبادت خو مونږ نشو کولی ځکه زمونږ خو دومره عمرونه نه دي زیات نه زیات 80 کاله 100 کاله او چې د 100 نه ووړي نو بیا خو عبادت کولم نشي رسول الله مبارکه صحابه رسول الله مبارک ته بیان فرمایي چې رسول الله مبارکه منګه خدا سے عبادت نشو کوله کاش چې منګه هم داسې عبادت کړې وې خو چونکې زمونږ عمرونه کم دي دومره عبادت منګه کول نشو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه خپل دوستان دغه خپل عاشقان دغه خپل یاران لګیا دي دا تذکره کوي دغه حسرت کوي دغه افسوس کوي چې رسول الله مبارک څنګه به منګه 1000 کاله عبادت کو 1000 میاشتې به عبادت کو دومره لوی عبادت به منګه څنګه وکړو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا صحابه لګیا دي د صحابه خبره الله رب ذوالجلال ته دومره محبوب دي د صحابه خبره په الله رب ذوالجلال باندې دومره خوږی لګي د دقه صحابه د ډیرو خبرونه الله رب ذوالجلال د قران آیاتونه جوړ کړي دي د دغه صحابه د ډیرو عملونو الله رب ذوالجلال د شریعت احکام جوړ کړي دي نو دغه صحابه لګیا دي رسول الله مبارک تر دا خبرې کوي خو الله رب ذوالجلال ته د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوستان محبوب دي الله رب ذوالجلال مکمل صورت نازلی د صحابو د برکته د صحابو د خبرو د برکته د صحابو د صحبت د برکته آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکمل صورت نازلیږي الله رب ذوالجلال امت محمدیه باندې رحم کوي امت محمدیه باندې فضل کوي د چا د برکته د صحابو د برکته
چې زما دا آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستانو، زما د رسول الله مبارک عاشقانو، تاسو حسرت کو، تاسو افسوس کو چې منګه بم دومره ډیر عبادت کړي وي، خو یا الله عمر دې راله دومره نه دی را کړی. زه تاسو لمه په یو ورځ باندې په یو شپه باندې د زرو میاشتو نه افضل ثواب درکو. دا د چا د برکته؟ د صحابو د برکته. صحابو افسوس کو، صحابو حسرت کو. اللہ رب ذوالجلال مکمل صورت نازلی، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکمل صورت نازل شو چې د صحابه حسرت ختم شي، د صحابه افسوس ختم شي. دغه صحابه یوش په عبادت کی، دغه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم یو فرد یوش په عبادت کی. الله رب ذوالجلال به ورله د زرو میاشتو نه افضل ثواب ورکړي. حضرات، صحابه الله رب ذوالجلال ډیر زیات محبوب دي، ډیر زیات محبوب دي. الله رب ذوالجلال دا غوی د برکت په موت باندې د فضل کړی دی چې یو شپه عبادت وکې او یو شپه عبادت بدرلا خیر من الف شهر. من الف لیله نه دی، د زرو شپو نه، د زرو میاشتو نه افضل ثواب بدرله درکې. او بیا افضل څومره دی؟ الله رب ذوالجلال ورته افضل ویلی دی. چې الله رب ذوالجلال ورته افضل ویلی دی نو انتهایی معلومه نه ده، لیمٹ معلوم نه دی، څومره حد پورې ده. الله رب ذوالجلال صرف دومره ویلی دی خیر من الف شهر. دغه یو شپه عبادت دا بهتره دی د زرو میاشتو د عبادت. حضرات، د دغه صحابه د برکته په آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکمل صورت نازل شو. او دغه د لیلۃ القدر انعام امت محمدیه ته میلاو شو. حضراتو، نو دغه بیا دغه شپه چې کومه ده د لیلۃ القدر، دا رسول الله مبارک بیان فرمایي دا په تمام کال کې راتلی شي، خو بالخصوص په رمضان المبارک کې راتلی شي. او بیا په رمضان المبارک کې په اخیرو شپو کې د دې زیات چانسز زیات دي په اخیرو شپو کې. نو حضراتو، د یو شپه عبادت الله رب ذوالجلال د زرو میاشتو نه په زیات عبادت سره د امت محمدیه نه قبلی. خو دلته سوال پیدا کیږي چې دا معینه ولې نه ده؟ دا شپه معینه ولې نه ده؟ او داسې ولې نه ده چې پلان کې شپه ده او یقیني ده؟ ځکه چې رسول الله مبارک وي په تمام کال کې راتلی شي، په رمضان المبارک کې بالخصوص راتلی شي، په رمضان المبارک کې بالخصوص، بیا په اخرې لسو شپو کې بالخصوص، بیا په اخرو شپو کې په ناتکو شپو کې چې کوم دی بالخصوص. نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې دا معین ولې نه ده؟ حضراتو، ځکه معین نه ده امت محمدیه د دې د عبادت الله ته ډېر زیات محبوب دی چې دا څومره په عبادت کې لګیا وي. نو الله رب ذوالجلال نور هم دا محبوب ګرځي. نو کو یو شپه و چرته او معینه وه، نو په هر تمام خلک به دقیقې یو شپې ته بس ناست چې پلان کې شپه باندې به عبادت وکړو. خو الله رب ذوالجلال دا مبهمه پرېښودله، دا وجه د دې نه چې خلک تمام کال عبادت کوي، تمامه روزه کې عبادت کوي. نو حضراتو، دغه شپه الله رب ذوالجلال مبهمه د دې وجه نه پرېښوده چې زما د امت محمدیه افراد په عبادت کې تمام کال تیر کړي. ځکه الله رب ذوالجلال دا خپل بنده په عبادت باندې ډېر زیات خوښوي.
حضراتو الله رب ذوالجلال امت محمد له دا انعام ورکړی دی او د دې متستوي چې زیات راجح اقوال وې دا دي چې دا په رمضان المبارک کې راځي او رمضان المبارک کې بیا په اخره لس شپو کې